صاحب کتاب فرمائی ابوابی ثلاثی مجرد مثالی واوی. تدین مخکې مونږه د صحیح کم گردانونه نو هغه ذکر کړل. تدې زینا د مثال کم گردانونه دي نو دغه به شروع کیږي. مثال څه ته وایي؟ کچری د یوې کلمې کومه فا کلمه ده په هغې کې واو یا یاو نو دې ته مثال وایي. کچری د فا په مقابله کې واو راغلی یا یا راغلی نو دې ته مثال وایي. که واو نو دې ته مثال واوي وایي. لکه وعده، نو د وعده دا کومه کلمه ده نو دا مثال واوي دی ځکه چې د فا په مقابله کې واو راغلی. وعده دو فعل په وزن دی. او یسارا دا مثال یایی دی ځکه چې د فا په مقابله کې یا راغلی ده. نو لومبی به د مثال واوي ګردانونه او بیا به د مثال یایی ګردانونه. بیا فائدہ مثالی واوی ثلاثی مجرد کے صرف 5 ابواب ضربا، علما، منعا، شرفا، حسبا سے آتی ہے. یعنی د مثالی واوینا د نسوارا ینصرو باب د نرازی. بیا لومبی باب دے ضربا یضربو، فعلا یفعلو. نو فعلا یفعلو د ضربا یضربو بشانتی دے. بیا تدینا دغه مختلف مصدر راځي الوعد والعیدة والمیعاد. لومبی مونږه صرف صغیر ذکر کوو او په دې کې کم قوانین جاری شوي دي هغه به جاری کوو او بیا به صرف کبیر لرازو. نو تدې صرف صغیر دی وعد یعید وعدا وعیدة ومیعادا فهو واعد، ووعد یوعد وعدا وعیدة ومیعادا فذاك موعود، لم يعد لم يوعد، لا يعد لا يوعد، لن يعد لن يوعد، الأمر منه عد لتوعد، ليعد ليوعد، والنهي عنه لا تعد لا توعد، لا يعد لا يوعد، والظرف منه موعد موعدان مواعد مويعد، والآلة الصغرى منه ميعد ميعدان مواعد مويعد، والآلة الوسطى منه ميعدة ميعدتان مواعد مويعدة، والآلة الكبرى منه ميعاد ميعادان مواعيد مويعيد، وأفعل التفضيل المذكر منه أوعد أوعدان أوعدون أواعد أويعد، وأفعل التفضيل المؤنث منه وعدا وعديان وعديات وعد وعيدا، وفعل التعجب منهما أوعده وأوعد به ووعودا. په دې صرف صغیر کې لومبی به مونږه صرف په هغې صیغو کې قوانین جاری کوو کومې صیغې چې مونږه په صرف کبیر کې د هغې ذکر نه کوو. وعدا یعیدو وعدا وعیدتن. نو دا عیدتن دا مصدر دی او دا په اصل کې وعدن و. عیدتن دا په اصل کې وعدن او په دې کې د عیدتن قانون جاری شوی دی او د عیدتن قانون د هغې خلاصه دا ده چې هر هغه واو چې هغه واقع وي د داسې مصدر د فا کلمې په مقابله کې کم مصدر چې د فعلون په وزن باندې وي نو ته دغې واو حرکت ما بعد له ورکول. یعنی د واو نه چې وروستو کم حرف دی نو د واو حرکت دغې حرف له ورکول، بیا ته دغې واو حذف کول او ته دې په بدله کې په آخر کې تا راوړل دا واجب دی. د قانون خلاصه دا ده هر هغه واو چې هغه واقع وي
د داسې مصدر د فا کلمې په مقابله کې کوم مصدر چې د فعل په وزن باندې وي نو ته دغه واو حرکت ما بعد له ورکول او دغه واو حذف کول او بیا په آخر کې تای متحرکه راوړل دا واجب دی. مثلا دا عیدتون دا په اصل کې وو وعدن، نو وعدن دا دو فعلن په وزن باندې دی. لہذا مونږه د واو د حرکت یعنی کسره دا عین لورکړه او واو هم حذف کو او تدې په اخر کې مونږه تا راوړه نو دو وعدن عیدتون جوړ شو. داسې د وسنن سنتون وغیرہ وغیرہ. دریم کا مصدر دی میعاد، نو دا په اصل کې وو میوعاد میوعاد. نو په دې کې د میعادون والا قانون جاری شوی دی او هغه داو چې کله واو ساکن وي او ښکاره وي او تدینه په مخ کې حرف باندې زیر وي نو دغه واو په یا سره بدلول دا واجب دی. نو د میوعادن میعادون جوړ شو. فهو واعد دا نور کم قوانین دي نو دا به مونږه په سلب کبیر کې جاری کو خو راځو مونږه اسم ظرف لا. والظرف منه موعد موعدان مواعد موعد. دلته به مونږه دا اهمه خبره یا ساتو چې د مثال ظرف با مطلقاً د مفعل په وزن باندې راځي. یعنی خوا که دغه مثال واوی وي که مثال یایی وي او که تدې مضارع معلوم کې په عین کلمه باندې ضمه وي کسره وي فتحه وي په هر حالت کې به د مثال دا لومبۍ دوه صیغې په دې کې به عین کلمه دا به مکسور وي یعنی مفعل او د مفعلان په وزن باندې به راځي. او د صحیح تفصیلات مخکې مونږ ذکر کړیو چې د هغې ټول دارومدار هغه د مضارع معلوم په عین کلمه باندې دی. کچری د مضارع معلوم عین کلمه مضمومه وا یا مفتوحه وا نو د ظرف د دوه صيغو کې به هم عین کلمه مفتوحه وي او کچری مضارع معلوم کې عین کلمه مکسوره وا نو په ظرف کې به هم په دې دوه صيغو کې عین کلمه مکسوره. خو د مثال کم ظرف دی د مثال د ثلاثي مجرد کم ظرف دی نو هغه به مطلقاً یعنی په هر حالت کې د مفعل او د مفعلان په وزن راځي یعنی عین کلمه به مکسوره چې دا خبره زمونږه په ذهن کې وي. نو والظرف منه موعد موعدان مواعد موعد. والآلة الصغرى منه ميعد ميعدان مواعد موعد. والآلة الوسطى منه ميعدة ميعدتان مواعد موعدة. والآلة الكبرى منه ميعاد ميعادان مواعيد موعيد. د اسم علی خواک هغه اسم علی صغرا ده که وسطا ده او که کبرا ده. تدې دا کمې لومبۍ دوه صیغې دي. د صغرا ده میعد میعدان، د وسطا میعدة میعدتان، د کبرا میعاد میعادان. په دې ټولو کې د میعاد قانون جاری شوی دی. دا یا په اصل کې واو او بیا دغه واو دا په یا سره بدل شوی دی ځکه چې میعاد میعادان په اصل کې دی میوعد میوعدان نو واو ساکن دی او تدین مخکې حرف باندې زیر دی نو دغه واو مونږ په یا سره بدل کو نو د میعاد میعادان ته جوړ شو. دغه اسم علی وسطا میعدة میعدتان دا په اصل کې وو میوعدة میوعدتان نو وو ساکن دی او تدینه په مخ کې حرف باندې زیر دی نو دا وو دا مونږ په یا سره بدل کو. دغه شانتي میعاد میعادان نو دا هم په اصل کې وو میوعاد میوعادان نو د اسم علی په دې شپږو صيغو کې دغه د میعاد والا قانون دا جاری شوی دی. بلکې
د فائدې په تور باندې به دا خبره مونږه یاد ساتو چې د مثال واوی د ثلاثي مجرد د اسم علی د واحد او د تثنیه چې څومره صيغې دي د مثال واوی د ثلاثي مجرد د اسم علی د واحد او د تثنیه چې څونه صيغې دي په هغه ټولو کې د میعاد قانون دا جاری شوی دی. بیا افعل التبذير المذكر منه اوعد اوعدان اوعدون اواعد دا د اخره پوری په خپل اصل باندې دي. دلته بل مونږه اهم خبره د یاد ساتو چې د مثال واوی د ثلاثي مجرد د اسم ظرف نواله تر د اخره پوری ټول گردانونه هغه به تدی گردان پشانتی وي، یعنی د هغې صيغو کم وزن دی، کم شکل له، کم حروف دي، کم حرکات دي، نو هغه به یو شان دي، صرف الفاظ به بدلیږي، نور د الفاظو کم تعداد دی او په هغې باندې چې کم حرکات او سکنات دي نو هغه به یو شان دي. نو په کار مونږ له دا ده چې د ظرف نواله د اخره پورې دا گردان دا مونږه صحیح یاد کو.